ریډیو مارکونی نومي ساينسدان په 1902 کې ایجاد کړو او په 1920 کې برسیر پاکوهند ته راغی او د بمبای نه نشریات فایل کړل. وروسته لاهور او پیښور ته راورسېد او بیا په ټول ملک کې د ریډیو نشریات خواره شول. ریډیو د زلمو د تعلیم او تربیت او د هغوی د صلاحیتونو د څېړنې دریځ هم دی. ریډیو په جدید ساينس یا ټیکنالوژي کې اولنې مهم ایجاد دی. د ریډیو نه اګاهو صداسې تیزترینه ذریعه نه وه چې لږ وخت کې ډېرو خلکو ته پیغام یا خبر ورسوي. ریډیو د حکمرانې طبقې او عوامو ترمنځ د رابطې وړاندې سیاسي اله ده. نواب خان نواب یم د کاټلنګ او زه شاعري هم کوم، نثر هم لیکم د ډېر وخت نه. او د ریډیو باره کې به زه تاسو ته دا ووایم چې ریډیو یو اهم رول ادا کوي د عوامو او د حکومت په هغه اتصال کې. ریډیو چې دی نو زه به دا ووایم چې د وړاندې هغه آله ده ساینسي ایجاد دی چې کله راغی نو خلکو ډیر زیات خوښ کو او دغه داسې ایجاد و چې دغه کلو ته ورسېده، دغه بانډو ته ورسېده، په بازارونو کې به خلکو اورېدو او چې څنګه راغی نو د ادب په هغه پرمختیا کې یو اهم رول ادا کړی دی. لکه ډېر ادیبان زه به د پښتو یاد کړم چې هغه ادیبان د دغه ریډیو سره ټچ وو. حمزه بابا چې دی نو هغه هم په ریډیو کې ډېر زیات کار کړی دی، هغه تر هغه هندوستان نه رسېدلی و او د هغې ځای نه د هغه چې دی نو هغه ادبي منډې ترډې شروع شوي دي، خاص کر د ډرامې په لحاظ سره، د شاعرۍ په لحاظ سره. دې نه علاوه کوم اشرف مفتون چې دی نو هغه هم دې سره ټچ و، میا سید رسول رسا چې دی نو هغه هم خپلې هغه وړاندې اړیکې چې دی نو د ریډیو سره ساتلې وې. او بیا په تېره که مونږ راشو نو عبدالله جان مغموم خو تقریبا ټول وخت چې دی نو هغه په ریډیو کې تېر کړی او خواږه تراخه چې دی نو د هغه ډېر ذهین کتاب دی د طنز و مزاح یو اهمه اضافه ده په پښتو ادب کې. نو دغه هم د ریډیو دپاره لیکلې شوې وه او هغه چې دی نو خپله باندې صداکاري هم کړې وه. او دې نه علاوه په سیاست کې هم یو اهم رول چې دی نو دغه ریډیو ادا کړی دی. او کم پروپیګنډا وار چې شروع شوی دی نو زه به دا ووایم چې دا هم د دې ریډیو نه شروع شوی دی او خلکو به چې دی نو هغه رهنمایي د ریډیو نه اخیستله. ریډیو یا ټرانسسټر یو داسې کم قیمت څیز و چې هر چا اغستی شو او د غب شپ خبرونو یا د وخت پاس کولو اهمه ذریعه هم وه. ریډیو د ادب، سیاست، معیشت او تمدني ژوند په پرمختیا کې مهم کردار لوبولی دی. د ریډیو د اهمیت اندازه د دې خبرې نه هم لګیدی شي چې د جدیدو ابلاغو ذرایعو باوجود د ریډیو اهمیت کم شوی نه دی. د لیدو په ځای د اورېدو توجه زیاته وي ځکه چې تجسس پکې وي او ځکه د ریډیو اطلاعات ډېر زر ذهن ته پریوځي. د ریډیو او اخبار سره په خپل وخت کې ټول شاعران، ادیبان او دانشوران تړلي پاتې شوي دي. دغه پوهانو د عوامو ډېره ښه ذهن سازي کړې ده او هم دغه وجه ده چې د ازادۍ خبر ډېر په تیزۍ سره ټول ملک ته رسېدلی و. د ریډیو په راتګ ادبي فنګه زیاته شوه ځکه چې اکثره شاعري او نثر به په ریډیو نشر کېدو د خاطره لیکلی شو. او نن چونکې د ریډیو نړیواله ورځ ده جوړو جی او ریډیو کار کوم، اوس هم ریډیو کار کوم چونکې ریډیو کاریګر ډېر کم تر پاتې شوي دي، نشته راڅه خاصه. زه دا نه یم چې ګنې ځینې یم نو ریډیو به څوک نه ټیکي، خو نه ریډیو کاریګر نشته جي نن سبا. ریډیو کاریګر ختم شولو. دغه ډېر زیات ذکر راځي چې نن سبا چونکې په اف ام سټیشنو باندې عالمان لګیا دي، درسونه کوي نو خلک ډېر په شوق سره راځي او ریډیو اوري. مې د خو سوال نه پیدا کېږي چونکې ریډیو چې کوم دی دا په سن 1937 کې ایجاد شوی دی او زما په خپله زندګۍ کې موږ هر څه ولیده. باجه مو ولیده، د کاټي باجو ته ویلی شي جي، ټیپ ریکارډ راغی جي هغه مو ولیده، د هغې هم کاریګر وم الحمدلله. بیا پسې جي سی ډي شوه، ډي وي ډي شوه. خو د ریډیو چې کوم خپل مقام دی نو هغه نه ختمېږي جي او هغه نه ختمېدو والا دی ځکه چې ریډیو داسې ملګری دی چې دا کم خرچ بالا نه شي دی او تا دنیا ټولو حالاتو نه خبروي. نوم وکیل دی او د کاټلنګ تحصیل سره تعلق ساتم، د متو ډیګرام یم. د ریډیو متعلق نن نړیواله ورځ ده. زما عمر تقریبا لږ بږ اتیا کاله دی، خو بهرحال په هغه ټیم د ریډیو د توکل خان او د خیال محمد د دوی ډېر غټ مانګو او مونږ ډېر ښه په شوق اورېدلی دی او زمونږ به پې ګزاره کېده. مونږ ته دا خبرې څه ناشنا غوندې ښکارېدې
ځکه چې ساينس په هغه ټایم کې یو ځای هم نه خو په پاکستان کې خو اډوونه خو بهرحال د دې ریډیو په وجه باندې مونږه هر څه پېژندلي. ریډیو په خپله خېټه کې د معلوماتو سره سره ډراما، موسیقي، سندره بلکې د هنرمندۍ یوه نه ختمېدونکې پنګه محفوظ کړې ده. نن 14 فروری د ریډیو نړیواله ورځ ده. د ریډیو کردار د دې خبرې ګواه دی چې هر کال د پرمختیا پوړی پار کوي. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو، مردان.